بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سر اعظم ستاسو ورور ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلیو کوټ منظری بابا ته د علي سید ورور کور ته. علي سید ورور کم چې د نن شپږ کاله مخکې په حق رسېدلی دی، د هغه نه شپږ لوریانې 2 زامن پاتې شوي دي. په دې کور باندې څومره سختې دي، دا کور هم د شریک دی. زمونږ دا خور دا بچیان په څه باندې راغټ کړل، د دوی دا ژوند څنګه تېرېږي، د دې بچیانو د سکول کپړې پیزار د کم طرفه راځي، د دوی علاج د کم طرفه کېږي. دا خور داسې څه محنت کوي، داسې څه مشقت کوي چې دې بچیان له د 2 وخته روټۍ سره سره د دوی د سکول د دوی د جامې د پیزار هم خیال ساتي. زموږ سره زموږ هغه خور ناسته ده، هغه بچیان هم زموږ سره ناست دي، کم چې ډېر زیات د سختو سر دی. خوشبو بچی کومه چې د شپږو میاشتو د پلار نه پاتې شوې وه، نن په 2م جماعت کې سبق وایي، هغه بچیان نه به هم تپوسونه کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خورئ. وعلیکم السلام. خورئ علي سید ورور به څه کار کوو؟ هغه دکانداري کوله او ګاډی هم ورسره چلاو. هغه په ژوند باندې د دې بچیانو زندګي څنګه تېرېده؟ خورئ او کله چې هغه په حق رسېدلی دی، د دې ماشومانو نه خو به یاد هم نه شي، د 2 میاشتو دې پاتې شوي دي. اوس ژوند څنګه دی او مخکې ژوند څنګه و؟ مخکې ژوند خو ډېر ښه و. 3 جینکۍ ښه ښکلې زندګي تېره کړه. د هغې نه وروسته دا لږ پیدا شو، د هغې نه وروسته بیمار شو. بیمارۍ نه وروسته چا دکان ته ورکېښودو او هغه دکان وسوځېدو. بس د هغې نه وروسته بیا هغه په بیمارۍ شو د خفقان نه چې بیمار شو. نه د زامنو په مینه باندې مور شو، نه یې زامن داسې ولیدل. دا کچې لورکۍ مې وشوه، اعلان د هغه په بیمارۍ کې شوې وه. بس دا بیمار شو، په خپلې بیمارۍ وپاس شو. بس هغې نه پس بس دغه کله خشاک راوړه د غره نه، ګېډۍ هر ته اوبه چې کله نار او کله په چمګاوڼ نوڼۍ ډوډۍ ورکړې، کله چیس کړی، کله نس کړی، کله نه هر سکول ته لاړ شي. راشي غریبان د تندې ته ولګېد، لاس به ملا سو چې ما به ولې څه وکړل چې ته به وګرځېدم، جراب به مې ور به مې کړل. بیا یې مدرسې سبق ته لېږل. و دې وخته پورې دا راغلی 2م کال د هغه شروع دی. بس دغه زندګي دې تېرېږي، کله ډوډۍ دسترخوان کولې، کله کولر له ټوکې کولې، و څوک یې په 50 والي، څوک یې په 100 والي. بس هغه خپل دغه غونډه رغړو هم هېڅ طرف مې نشته دی او الله اسلام میشتانو هم هېڅ نشته دی. او دغه بچي دي وړه مې دا غواړي چې بچو زه خپل ښه سکول ویم، ښه تربیت ورکړم چې دوی په ښه لاره دغه شي، نو زه هم ورڅخه ښکاره شم چې پلار به چې سبق ووایي، سبق قرآن پرې ختم کړم، هغه هم په ثواب کې راشي. نور خو زما هېڅ تواس نه کېږي. خورئ د علي سید ورور په ژوند کې چې کله دکان او دکانداري کوله، دې بچیانو له به یې ګټه کوله، نو کپړې، پیزارونه، سکولونه، هر څه ډېر تېر. څنګه چې تاسو وایي دا 3 بچی مو واده کړي دي. اوس چې کومه زموږ یوه خور دننه ناسته ده، کوی دن شوي ده، واده یې نه دی شوی، د هغوی د واده دپاره ستاسو څه حساب کتاب دی؟ د دې بچیانو د سکول، د دوی د کپړو، د دوی د اختر د پیزارو ژوند څنګه تېرېږي نن سبا؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ د ژړا سره تېرېږي، د خفقان سره. نورو وړو ته ګوره، خپلو وړو ته وګوره. ډېر ګران ژوند دی، لږ وخت تېرېږي، الله پاک راباندې اړوي. دې لورکۍ مې اوس واده دی، سوچ فکر کې یم. زما بله خور ده، هغه خور مې ووایي دا شیرین الباغ سودا مې زما ما ورته خور زما خو هېڅ وس نه کېږي. بس که داسې بوتله چې ووځي، که نه شي زما خو هېڅ وس نه کېږي، ځکه چې غوسه کېدله خو به یې پلار هر څه کول. زه خو ښځه ذات یم، زه ولې رزق پیدا کړم، که زه ولې جامه پیدار پیدا کړم، که زه ولې څه بیمارۍ له پیدا کړم، زما خو هېڅ وس نه کېږي. ټولو خلکو زړونه راډک دي. زه چې ما دا مشر زوی دی په دا زاړو سخت تېر نه کړم، خو څه وکړم، هېڅ وس مې نه کېږي. ګډ روډ ته مې ګورم، د لاس پې کېږم، هغه هم را سره وجاړي. دا ته ګورې څه وکړم، که زه په خپل روغ وای، ما به ستا دا بچي وخت همداسې نه وی تېر کړی. زما هېڅ وس نه کېږي، نو څه وکړم؟ په دې عمر کې خورئ د دې بچیانو سره ډکې هم راکوزې، د غره نه ګېډې راکوزې خرڅوې؟ غره نه ګېډې هم راکوزوم. بس وایي ورته وکړي څوک والي که نه، بس خلکو ته ویم ګېډې مې واخلې. بچي راته نار دي، بچي راته وږي دي، سکول نه راغلي دي، وږي دي ډېر زیات، او ځان څه پې ولې وکړمه، ډېر ماشومان دي.
چې کله خاص جدویل په سره وړم ګډې خرڅوي کور کې خورای او نور داسې څه کار کوي چې په هغې باندې تاسو له 200 روپۍ راځي او دا بچیان پې ساتي او کوشش کوي چې دوی پې ماړه او پټ شي بس دغه د ډوډو له دسترخوانونه کوم کله د میزونو دا شکور وکړم ټوکرۍ وکړم بس دې ته ناسته یم بیا دا وکړم مې وکړه بچو له پکې 2 روپۍ پکې ته پیدا کړم بچي مسکونه د چاپېره وګوري مور څه دي پخ کړي که دې نه دي پخ کړي بیا ورکړه بیا ورکړه دسترخوان خو خاص شي سبا یې وکړم په دې وې دونه یخته غټ شوي ما ورته ویل بیا دا یخته بیا مې بیانوي ته وایي چې ما لږ دا یخته واړه واړه کړي هغه مور نن به لاړه شه او نن چا لږ غنم راکړي وه مې ولا خاص کړ او ما ورته ویل په دې یخته لږ لږ واړه کړئ مدرسو ته ځئ هیڅ پچا پروا نشته نه په دې وړو ماشومان باندې چې لږ شان غنم وه مې ولا خاص کړی ما ورته ویل دا لږ به د لږ وړه کړم چا د خدای په نامه راکړي زما غم خو ډېر کم دی چې مې ډېر سخت ده ډېر زیات تکلیف دی او بس هغه الله اسانه ده چې موږ یې کېښودې ده خپل غم مې هېر کړو خورای کله چې بچیان یتیمانان شي او خویندې کونډې شي نو امتحان په هغې خلکو باندې شي که د چم ګاونډ او د کلي په خلکو امتحان نه شي چې دې بچي سره څوک څه کوي نو دا امتحان په تاسو دی که په مونږ دی بس درد او تکلیف په موږ باندې چې بس الله پاک رحماني کېښودې ده زما بچي خدای پاک یتیمان کړلو نور غوړ سړی په خپل چم ګاونډ په خپلو بچو په خپلو پیسو په خپل کاروبار کې لګیا دي در خو هغوی ته راشي چې څوک کونډې شي او څوک یتیمان بچي شي ځکه چې یتیمانو بچو ته ګوري او هغې سترګو ته ګوري چې خدای دوی له څه پیدا کړم بهر چا کور ته وځي د خوښو شیزونو ته ناست څونه خفګان ورشي دا نن زما کرم دی زما دې بچي مو خوړلی وې څونه ښه خبر به بیا خو بس دا به الله پاک په موږ باندې امتحان کوي په دې لاره خو زه راتلم خورای د دې کوټ کلي ته خو ډېر کټ کټ ګاډي راغلي او ډېر کټ کټ خلک راغلی و ډېر پیسو والا خلک راغلی نو ونه درېدل په دې لاره چې دا لیپسې درور داسې لستړي بچیان پاتې شوي دي چې د هغوی د تعلیم د هغوی د تربیت د کپړې بازار تپوس وکړو دې دروازې له څوک رانله نن نه هېڅوک هم نه دي راغلي نه م لیدلي دي نه چا سره راکړلو ډېر په یادونه مو وکړم همدا ما دا خلک پکې شته هېڅ د شا راواړی او لږ ته روان شي په خپله لار باندې دا هم څوک نه وي چې ګنې یتیم ولاړ دی د یو 2 روپۍ په لاس کې ورکړم سمه وي ته بیړه کېږي ولې نه کېږي زړه څه وکړي څه وسره نه وي په څه باندې واخلي زما دا ورکوټ ورکوړي لوریان دي خوشبو عایشه په روز کان لاته لګیا دي مور ماله بس دی موږ له والې ومې ول د وړۍ نه جوړه کړه مور دا خو وشلېدله ما یې بل بدله خیر دی په کونډه باندې جوړه کړم وایي نه مور موږ له اخیسته بیکونه واله کړم وړۍ سکول ته راځي دونه ښکلې ښکلې بیکونې وې زمونږ نشته وی بچی الله ته سوال کوئ الله یې دله درکړي عایشې بچې ولې جا پلار مې مړ دی. پلار دې کله مړ دی بچو ستا یاد شي نه چا چې پلار په کور کې نه وي بچې بیا څه نه وي تاسو مور ته بیګ پسې ژاړئ دا هغه بچیانې دي د مورې وینا ده وایي د 1.5 کال نه ژاړي چې بس دی خوشبو بچی له خو یې د وړی نه جوړه کړې وي چې وشلېده خو عایشه بچی به څه کوي چې کله د پلار سوری نه وي په سر باندې نو هم دقسې به وي نو خوشبو بچی د 1.5 کال نه د څه ارمان کوي د بس دی ولې چې په کور کې د رزق درک نه لګي نو مور وایي چې ستاسو خېټې لی پیدا کو او که بستې لی پیدا کو خوشبو بچی چوټیانې دي نن سبا او رسوم کې دویم کې مور چې له بسته جوړه کړې وشلېدل ده او بس نور څه پکار دی بچی زه بل ځل له راځم تاسو له سره وړم بیکونه کرسي سکول کې چې نورې کوم ملګري راځي بچی د هغوی سره بېګونه او ته به څه کوې بس د کاپیانې کتابونه به څه کې وړې بچی اوس کتابونه کاپیانې به څه کې وړې بچو په شاپر کې نور د سکول کپړې پیزارونه هر څه پوره کېږي بچی
نه بل ځل چې راځم تاسو سره وړم بچو بیگ او نور څه کپڑے مې نشته او بوټا مې نشته بسته مې نشته ایسه مې نشته تاسو چې کله راشئ د سکول نه که نه بچې او مور خو ګېډې د غر نه راوړي خو خرڅ کړې نه وي او پیسې ورسره نه وي بیا خو انګولې ډوډۍ کور نه وي بیا څه کوئ جاړئ ورته او بیا مور څه کوي بچو ګېډې خرڅ کړې بیا دغه کې چې ګېډې خرڅ نه شي بیا ډوډۍ کور نه وي نه هغه څه کېږي بچو د کمه پورې به دا ګېډې خرڅېږي او مور به د کمې پورې په دې غرونو باندې سر وهلي بهر وهلي لکه د لیونیانو ګرځي تاسو له به ګېډې خرڅئ څه به کوو بچو ایسه به کوم کله مور مشي ناروغه وړه خور مشي ناروغه چلو بل ځل بستې پیزارونه هر سره وړم ښه بچو صحیح شو ها زیبا بچې څنګه هایم سکول ته ځې بچو هاسکو څوم کې وم بچې دا کاکیانې خو یې مونږ په بیگ پسې جاو او مور وایي ګېډې راوړم خرڅومه نو دا ژوند کې څونه سختي دي بچې کله چې پلار په کور کې نه وي د بچیانو ژوند څنګه تېرېږي کله پلان په کور کې بچو ژوند ډېر خراب وي مونږ چې سکول ته لاړ شو خلکو د ریسس کې دغه راغستې د هر څوک مونږ ته هر څوک مونږ ته داسې ګورو چې کله مو ګېډې خرڅ کې راشو کور ته اوس بیا څوک نور بیا سره څه نه وي کله کاپیان نه وي استاد زموږ ویل کاپي نه راوړي مونږ ته استاد چې کاپي نه وه استاد چې مزوخ وي بیا کور ته راوشو وي لاړ شئ کور ته کاپي راوړه کور ته راشو مور مې دې غره ته تللي چې راشم مور ته مې ووایه کاپي مې نشته وایي ورېږه ګېډې خلاص کړم کاپي به درله باله نن خو بیا په ښار تیاره سکول کې نور بچیان هم ستاسو په شانې بچو که څنګه دا نور ماشومان خو ډېر ښه دغه کوي خو مونږ ورته صرف ناست په کلاس کې کله بار ناست یاسي ګرځو را ګرځو کله په کلاس کې ناست بیګ خواته په هغو وړو کې خو تاسو کې څه فرق دی بچې ولې تاسو د هغوی نه دغه یې هغوی مور او پلار یې ژوندي او ښه پیسې ورله راوړي هر څه ورله راوړي هغوی خوشحالي زموږ پلار نشته نو مونږ څه نه پیسې نه ځان څه اخیستی شو بس دغه شان ورته ناست دي کله یو ته ګورو کله بل ته پلار په ژوند کې نه وي بیا هېڅ نه وي بچو پلار په ژوند کې نه بیا هېڅ نه خوشحالیان یې نه دغه بل ځل چې راځم داسې څه دي بچې چې تاسو له خپل طرف او د خپل اخلاص په طرف راوړم زموږ د سکول بوټان صحیح نه یو نه جامې نه بیکونه صحیح نه کاپیانې ټوپۍ هم کله ناکله نه بس استاد زموږ وښي و ټوپۍ ولې نشته موږ ته استاد چې زړه شوې وه وشلېده بس ځان له ویوالي موږ ته استاد چې پیسې نشته څه والي څه نوم دی بچې زما طلحه سکول ته ځې څوم کې پنځم کې ستا د سکول څه مسلې دي بچې د کور داسې څه مسلې څه ستونزې دي هغه راته لږې ووایه زه سکول ته لاړ شم استاد وایي چې کار کاپي دې اوس ولې نشته موږ ته استاد ویم مور سره پیسې نه وي ګېډۍ خرڅ کړی نه و چې کله خرڅ کړي بس چوټیانو کاپیانې به وایي بیا پکې کار ولګو استاد وایي چې هغه بس بیا چې ځان لاړ بیا ګېډۍ نه یې خرڅ کړی بیا راته وایي کور ته ځي وایي کله چې غواړي بیا راځئ بچې نور سکول کې ماشومانان نور څنګه وي او ستاسو څونه څه فرق دی د هغې ماشومانو سره چا چې پلار کور کې نه وي نو کله ژوند څنګه تېرېږي خوشحالیان نه یو ټول واړه خوشحاله پر پټ یو هر سال ځان حالي او زموږ سره پیسې نه ناست دي یوازې هیلې څوک هم رانه راځي چا چې پیسې نه ښکلې لوبې کوي او
په ریسس کې ګرځي را ګرځي خوراکي کوي هماړې او مونږ وږي په ریسس کې ریسس کې کور ته راځي نه کور پرېښودل نه کوي کور پرېښودل هم نه کوي بچیان هلته کې هر څه ځانه راوړي تاسو سوی هم نسئ نو بیا چوټۍ پورې داسې ناستئ بچو چوټۍ پر داسې ناست بیا چوټۍ وشو کور ته راشو ګېډۍ نه یې غرض کړی لږ وروسته ګېډۍ به خاص شي بیا ولې سره راوړم بیا ګېډۍ خاص نه شي او وږي پاتې شو هغه شان زه زه به راځم بچو بل ځل ښه خوشبو چې تا له بل ځله پیزار کپړې د سکول بیگ څه چې دي هر څه به درله وړم ښه صحیح شو کم ترکان چې الله لېږه هغوی ته خو بیا دوا کوې که نه څنګه واده کوې الله خوشحالي کوي خپې ابللې بنې یما یتیم یما یتیم ښه ملګرو تاسو به وایئ چې الیاس هر در له ورځي هر کور له ورځي هرې دروازې له ورځي همدغه یو تکلیف دی همدغه یو درد دی بچي د سکول کپړې نشته د سکول پیزار نشته د سکول کتاب نشته نو هغه مسله نن زموږ دلته کې د خوشبو بچي سره هم ده د شپږو کالو خوشبو چې د یو نیم کال نه مور ته جاړي په څه بسې وایي ماله بسته جوړه کړه ماله ښه بیګ واخله ماله ښه کپړې واخله خو مور ورله د وړۍ نه یو بسته جوړه کړه چې هغه هم څه ورځې بعد وشلېده او هغه خوشبو بچی نن بیا هم د پلاستیک په تیلۍ کې خپل کتابونه کاپیانې وړي درد ولې ټول یو شان دی غم ولې ټول یو شان دی د یتیم اواز ولې په هر ځای کې هم یو شان اواز دی ولې دا خبره دې مو ته د خپل ځان سره سوچ وکړو چې دا بچیان دي دا د دې کور سرپرست دی د ګټې وټې سامادن نشته پلار په حق رسېدلی دی د دې کور د څه آمدن نشته نو کپړې به د کم ځای نه راځي پیزار به د کم ځای نه راځي کتاب به د کم ځای نه راځي مجبورن به بیا بچیان په ریسس کې نهاري هم تېروي د سکول نه به هم راشړي او مور به هم سر وهلي بار وهلي د غره نه ګېډۍ خو راکوز کي خو د بدقسمتۍ نه د غریب سړی چې که ګېډۍ کم راکوز کي هغه خرڅ هم نشي نو د هغې بچي وایي نه ده وایي چې کله ګېډۍ خرڅ نشي نو بیا نهار ناست یو د یتیم اواز پروګرام مقصد صرف اور صرف دا نه دی چې په هفته کې موږ ستاسو سره یو پروګرام نشر کړو تاسو یې وینئ هغه زړه خبره هغه زوړ درد هغه زوړ احساس او حق یو شانته کې چغې او سورې بلکې مقصد د خبرې دا دی چې هر ځای ته ورځئ هر در له ورځئ هر دروازې له ورځئ د هر یو یتیم ولې یو حال دی آیا موږ د خپل ژوند په خوشحالو کې د خپل ژوند په رنګینو کې دومره ډوب یو چې د داسې بچیانو خوشحالۍ یا غمونه هغه زموږ نه هر څه پناه شوي دي یا موږ په خپلو مستیانو کې یا د خپل د ژوند په هغه عش عشرت په هغې مستیانو کې دومره لرې تلي یو چې په هغې کې هر څه زموږ نه داسې بچیان داسې خویندې داسې میندې زموږ نه پناه کړي دي د ژوند مقصد دا نه دی ژوند تېرول د داسې بچیانو سره ودرېدل د داسې بچیانو سره خپلې خوشحالۍ شریکول اصل مقصد هم د ژوند دقه دی نن که په دنیا کې هر څه شته د یو انسان سره خو دې چې ماښام سملی دی دا سوچ وکړي چې په دې خپل ژوند کې ما نن په دې ټوله ورځ کې د داسې بچي دپاره څه وکړل کم چې زما او ستا په ګاونډ دی ما سره به هېڅ نه وي هېڅ به نه وي ما سره خو د رب ذوالجلال ډېر غټ احسان دی په ما باندې زما د اخلاص په ټول ټیم باندې چې ماښام سملی او که چېرې په دې سوچ باندې شي نو د خپل بچي شان بالکل که نه وي خو ګنټه نیمه خو به یې د داسې بچي خدمت کړې وي الله تعالی دې زموږ او ستاسو دا عملونه ورځ د قیامت د نجات ذریعه وګرځوي الله دې زموږ او ستاسو داسې سوچ جوړ کړي چې د خپل کور د خپل بچي د خپلو خوشحالو کې مونږ د داسې خلکو خوشحالۍ شریکه کړو ژوند صرف او صرف د خپل حده پورې محدود مه ساتئ د ژوند خواږه که تاسو ګورئ د ژوند خوشحالۍ که تاسو ګورئ هغه د دې خلکو سره تړلی شوي دي او د دې خلکو نه مونږ ډېر لرې یو نو ځکه زموږ په ژوند کې رنګینۍ نشته ځکه زموږ په ژوند کې خوشحالۍ نشته ځکه زموږ په ژوند کې خندنۍ نشته پیسې هم شته سهولتونه هم ډېر دي خو د ژوند نه رنګ ولې تلی دی هغه رنګ د دې بچیانو سره تلی دی ودرېږئ د داسې بچیانو سره او خپلې د ډېر عیش عشرت دی ژوند له نور هم داسې ښایسته رنګونه ورکئ کم رنګونه چې زموږ او ستاسو په ژوند کې نشته خورئ زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن
چې په هغې کې د دنیا د ګوټ ګوټ نه ډېر غیرتمند پښتانه مسافر د احساس او د درد نه ډک خلک هغه د خپلو بچو د رزق نه د خپلو خوشحالو نه یو نوڼی راشو کوي. داسې بچیانو لی رالیږي، ستاسو غونته کې خویندو لی رالیږي. د هغوی نه دلته لږې غونته کې پیسې در کومه، دې بچیانو له بیسه تیل صابون ګوړه وړه واخله. ډېر زر دی چې انشاءالله راځم او ستاسو سره به ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوم. چا پیسې رالیږلي، کوم مسافر دی په جیلونو کې دی، د رنګ رنګ مسلو سر دی، بیا به هم ستاسو سره ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوي. هغه خلکو ته څه وینا ده؟ بس الله دې هغه کامیاب کړي، الله دې په آخره په دنیا خوشحالیانې ورکړي. الله پاک دې ول نورم ډېره تېره د لال غیب ورکړي چې زموږ د غریبانو یتیمانو عیسی وکړله. الله پاک دې ډېر خوشحاله کړي. زموږ په خوله کې نور څه دوا راځي م ورته به کوم، بیا به م ورته کوم. 5 وخته مونځ شکر الحمدلله ښې کوم، هغه ته به پکې دوا کوم چې دا چا هم زما یتیمانو ماشومانو بچو رالیږلي دي. نو خدای پاک په هر ځای کې نو الله دې کامیاب او روغ او صحیح سلامت لري. خدای پاک دې دین هم ډېرې تېرې ورکړي چې د یتیمانو خیال یې وساتو. الله دې د آخر خوشحالیانې ورکړي، په دې دنیا دې خوشحالیانې ورکړي. الله دې دشمن د هغه د خپو خاوره کړي چې زموږ د یتیمانو خیال یې وساتو، زموږ د تورسرو خیال یې وساتو. ښه ملګرو، دا پروګرام د یتیم اواز د کوټ منظري بابا نادالب سید روډ د کور نه د هغې خور د هغې بچیانو درد هم تاسو ولیدو، تاسو به لیدلی وي، تاسو به محسوس کړی وي. او په دنیا کې که وګرځئ نو زمونږ پښتانه یو داسې غیرتمند قوم دی چې د هغوی په غیرت، د هغوی په پښتو باندې مونږ فخر کوو. او زه د رب ذوالجلال ډېر زیات احسانمند یم چې زه هم په یو داسې پښتون قوم کې پیدا یم چې زمونږ د پښتنو خاورې، زمونږ د سیمې خلک د داسې بچیانو، د داسې خویندو دپاره که مسافر دی، هغه که په وطن دننه دی او که بهر دی، خپلې ورځې شپې سبا کوي. او داسې خلکو ته د اخلاص په لار او د نورو ادارو بشان خپلې ډېرې خوشحالۍ او مرستې رالیږي او داسې خلکو سره خپلې ډېرې خوشحالۍ شریکوي. تا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو. امید دی چې د نورو پروګرامونو په شان به د دې خور سره هم تاسو خپله ډېره زیاته مرسته کوئ. هېڅکله هم داسې سوچ مه کوئ چې په معاشره کې یو انسان هېڅ نشي کولی. هر یو انسان ډېر زیات قیمتي دی، د انسان ژوند قیمتي دی. خو که یو انسان ته دا پته ولګي چې زما دا ژوند څومره قیمتي دی، خو آیا دا ژوند ما نه دی قیمتي کړی؟ خپل ژوند قیمتي کړئ، خپل ځان قیمتي کړئ. داسې بچیانو سره خوشحالۍ شریکول خپل ژوند ته ډېرې خوشحالۍ راولل دی. د کیمرامین عمر یاد سره الیاس سهار له ورکه اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال هم سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.